بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه دویم درس دی. دینه مخکې درس کې مونږه د لفظ دو قسمونه ذکر کړیو چې یو لفظ موضوع دی او بل لفظ محمل دی. بیا د لفظ موضوع د دې دو قسمونه دي، لفظ مفرد او بل لفظ مرکب. په مرکب باندې با تفصیلی بحث دا به مونږه په دویم باب کې کو، او مونږه تیر درس کې دا خبره هم کړې وه چې د لفظ مفرد مشهور نوم دا کلمه ده. نو ته دغې کلمې ته دې بیا درې قسمونه دي، یو اسم دی، دویم فعل او دریم حرف. اسم دې ته ویل کېږي چې هغه د بلې کلمې د ملاوېدلو نه بغیر په خپله معنی باندې دلالت کوي او په دریو زمانو کې پکې یوه زمانه هم نه وي. اسم دا به مونږه هغې کلمې ته وایو چې هغه د بلې کلمې د ملاوېدلو نه بغیر په خپله معنی باندې دلالت کوي او په دریو زمانو کې یعنی فعل ماضي، حال او استقبال کې په دې درې وړو زمانو کې پکې یوه زمانه هم نه وي. نو دې ته به مونږه اسم وایو. مثلا زیدون او رجلون. نو زید او رجل دا دواړه اسمونه دي، ځکه چې د بلې کلمې د ملاوېدلو نه بغیر د په خپله معنی باندې دلالت کوي او په دریو زمانو کې پکې یوه زمانه هم نشته دی. نو دې ته به مونږه اسم وایو. د کلمې دویم قسم دی فعل. د فعل تعریف دا دی چې فعل دا هغه کلمه ده چې هغه د بلې کلمې د ملاوېدلو نه بغیر په خپله معنی باندې دلالت کوي، خو په دریو زمانو کې پکې یوه زمانه هم وي. نو د اسم او د فعل په دې دواړو په تعریف کې یوه خبره مشترک ده، او هغه دا ده چې دا دواړه په خپلې معنی باندې په خپله دلالت کوي، خو فرق پکې په دې ځای کې راځي چې په اسم کې د دریو زمانو کې به پکې یوه زمانه هم نه وي، او په فعل کې دا خبره ضروري ده چې په دریو زمانو کې پکې یوه زمانه دا به خامخا وي. یو مثال دی مونږ سره ضربه. نو ضربه دا فعل دی، ځکه چې دا په خپله معنی باندې په خپله دلالت کوي او په دریو زمانو کې پکې یوه زمانه شته دی او هغه فعل ماضي ده، ځکه چې د ضربه معنی دا ده هغه یو کس په تیره شوي زمانه کې وال کړي دي. بلې مثال یې دی یضربو، چې هغه وال کوي یا به وال وکي. نو یضربو هم فعل دی، ځکه چې دا په خپله معنی باندې په خپله دلالت کوي او په دریو زمانو کې پکې هم زمانه شته دی، ځکه چې مضارع دا په حال باندې هم دلالت کوي او په استقبال باندې هم دلالت کوي. د کلمې دریم قسم دی حرف. د حرف تعریف دا دی چې د بلې کلمې د ملاوېدلو نه بغیر د په خپله معنی باندې دلالت نه کوي. د بلې کلمې د ملاوېدلو نه بغیر د په خپله معنی باندې دلالت نه کوي، بلکې حرف په خپله معنی باندې د دلالت کېدلو دپاره بلې کلمې ته دا محتاج دی. مثلا د من معنی ده ابتدا او د الی معنی ده انتها، خو دا من د ابتدا په معنی باندې د هغې پورې دلالت نه کوي چې څو پورې مونږ هغه ځای نه ذکر کړی چې د هغې نه چا ابتدا کړې وي، او الی په انتها باندې د هغې وخته پورې دلالت نه کوي څو پورې چې مونږ هغه ځای نه ذکر کړی چې په کوم ځای باندې انتها شوي. مثلا عرب وی سیرت من البصرة الى الکوفه،
چې ما د سفر آغاز دا د بصرې نه وکړو او زما د سفر اختتام دا په کوفي باندې وشو. نو په دې جمله کې من دا د ابتدا دپاره راغلی دی، خو په دې ابتدا باندې اله دلالت وکړو چې کله مونږ ته دې سره اسم یعنی بصرې لفظ راوړ او اله په دې جمله کې په انتها باندې دلالت کوي، خو دې په دې معنی باندې اله دلالت وکړو چې کله مونږ ته دې سره هغه د ځای نوم هم ذکر کو چې په کوم ځای باندې د سفر اختتام شوی دی او هغه کوفه ده. نو د کلمې 3 قسمونه دي، اسم، فعل او حرف. مونږ ته دې 3 وانو تعریفونه ذکر کړل. نو دا خو مونږه د کلمې د 3 قسمونو یعنی د اسم، فعل او د حرف ته دې تعریفونه ذکر کړل. خو بعض طلبه کرام داسې وي چې هغه د تعریف نه اسم، فعل او حرف د نشي معلومولې. نو ته دې دپاره کوم نحوي علما کرام دي نو هغوی د اسم علامات هم ذکر کړي دي او د فعل علامات هم ذکر کړي وي. نو که یو طالب علم ته دغه علامات یاد وي نو هغې ته به د اسم او د فعل په پیژندګلو کې څه مشکلات او رکاوټ نه وي. د اسم د پیژندلو ډیر علامات دي، لیکن مونږه چې په دې درس کې د اسم کم مشهور علامات ذکر کوو نو هغه به مونږه ذکر کوو. د اسم لومبې مشهور علامت دی د الف لام دخول، چې به کومه کلمه باندې الف او لام داخل شوی وي نو دغه کلمه دا به اسم وي. مثلا الکتاب، الانسان، القرآن، القلم. نو دا څونه مثالونه چې مونږ ذکر کړل، دا څونه الفاظ هم چې ذکر کړل دا ټول اسما دي، ځکه چې په دې باندې الف لام داخل شوی دی. نو به کومه کلمه باندې چې الف لام داخل شوی وي نو هغه کلمه دا به اسم وي. د اسم 2 مشهور علامت دی چې په کومې کلمې باندې د حروف جاره نه یو حرف داخل شوی وي نو هغه کلمه هغه به هم اسم وي. او حروف جاره دا 19 دي چې هغه علما کرامو په دې شعر کې جمع کړي دي: با و تا و کاف و لام واو و منز و مدخله رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. نو چې ته دې 19 حروفو نه یو حرف په یو کلمه باندې داخل شوی وي نو هغه کلمه دا به اسم وي. مثلا من البصرة على العرش في المساجد. نو دا بصره، عرش او مساجد دا اسمونه دي، ځکه چې په دې باندې په بصره باندې د حروف جاره نه من داخل شوی دی، په عرش باندې د حروف جاره نه علا داخل شوی ده او په مساجد باندې د حروف جاره نه فی داخل شوی دی. اگر چې په دې مثالونو کې د اسم یو بل علامت هم کوم چې مونږ ذکر کو هغه پکې موجود دی، د الف لام دخول. د اسم 3 مشهور علامت دی د حرف ندا داخلیدل، چې په کومې کلمې باندې حرف ندا یعنی هغه حرف چې هغه د آواز دپاره او د رابللو دپاره عربی کې استعمالیږي چې دا په کومې کلمې باندې داخل شوی وي نو هغه کلمه دا به هم اسم وي. مثلا یا زیدو، یا رجلو. نو دا زید او رجل دا اسم دی ځکه چې په دې باندې د حروف نداونه یا داخل شوی ده. د اسم 4 علامت دی د کلمې مضاف کېدل. نو چې کومه کلمه مضاف وه نو دغه کلمه به هم اسمي. مثلا رب العالمین. نو په دې مثال کې ربو دا اسم دی. ولی اسم دی؟ ځکه چې د دې اضافت شوی دی عالمین طرف ته، او عالمین هم اسم دی ځکه چې په دې کې د اسم علامت الف لام دی. دویم مثال غلام زیدین. نو په دې جمله کې غلام دا اسم دی ځکه چې ته دې اضافت شوی دی زید طرف ته. د اسم 5 مشهور علامت دی
د کلمې تسنیه کېدل. تسنیه هغې ته وایي چې هغه په دوو باندې دلالت کوي. د دې مثال دی مسلمانی، رجلانی. نو مسلمانی او رجلانی دا اسم دی. ولی اسم دی؟ ځکه چې دا تسنیه ده. د اسم شپږم مشهور علامت دی د کلمې جمع کېدل. چې کومه کلمه جمع وي نو هغه به اسم وي. د دې مثال دی مسلمون او کافرون. نو دا دواړه اسمونه دي ځکه چې دا جمع ده. د اسم کوم اووم نمبر مشهور علامت دی نو هغه دا دی چې د کمې کلمې په آخر کې تنوین وي، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، نو دغه به اسم وي. مثلا زیدون، شریفون، کریمون، طویلون. نو دا ټول اسمونه دي ځکه چې د دې په آخر کې تنوین راغلی دی. نو دا د اسم مشهور و علامات دا مونږ ذکر کړل. د دې نه علاوه علماء کرامو نور هم ذکر کړي دي، خو مونږ په دې باندې اکتفا وکړه. اوس مونږ د فعل کم مشهور علامات علماء کرامو ذکر کړي دي نو هغه ذکر کوو. د فعل لومبی مشهور علامت دا دی چې د کمی کلمې په شروع کې لفظ قد راغلی وي نو هغه کلمه دا به فعل وي. مثلا قد ضربا، نو ضربا فعل دی ځکه چې د دې په شروع کې قد راغلی دی. یا قد افلح المؤمنون، نو افلح دام فعل دی ځکه چې د دې په شروع کې لفظ قد راغلی دی. دویم علامت دی چې د کلمې په شروع کې د لفظ سین راتلل نو دغه کلمه به هم فعل وي. مثلا قرآن کې دی کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. نو یعلمون دا فعل دی ځکه چې د دې په شروع کې سین راغلی دی. دریم علامت دی چې د کمې کلمې په شروع کې لفظ سوف راغلی وي نو هغه کلمه به هم فعل وي. مثلا سوف تعلمون، نو دا تعلمون دا فعل دی ځکه چې د دې په شروع کې سوف راغلی دی. د فعل څلورم مشهور علامت دا دی چې د کمې کلمې باندې د حروف جوازمو نه یو حرف داخل شوی وي نو هغه کلمه دا به هم فعل وي. او حروف جوازم دا پنځه دي: ان، لم، لما، لام امر، لای نهی. نو د دې پنځو حروفو نه چې یو حرف په یو کلمه باندې داخل شوی وي نو هغه کلمه دا به فعل وي. مثلا لم یضرب، نو یضرب دا فعل دی ځکه چې د دې په شروع کې د حروف جوازمو نه لم راغلی دی. د فعل پنځم نمبر مشهور علامت دا دی چې د یوې کلمې په آخر کې ضمیر مرفوع متصل بارز لګېدلی وي نو هغه کلمه به هم فعل وي. مثلا ضربت دا فعل دی ځکه چې د دې په آخر کې دا کم ضمیر راغلی دی تا، نو دا ضمیر مرفوع متصل بارز دی. دغسې ضربتی، ضربنا دا هم فعل دی ځکه چې د دې په آخر کې ضمیر مرفوع متصل بارز راغلی دی. د فعل شپږم نمبر مشهور علامت دا دی چې د کمې کلمې په آخر کې تای تانیث ساکنه راغلی وي نو هغه کلمه به هم فعل وي. مثلا ضربت، نصرت، شرفت. نو دا کم مثالونه چې مونږ ذکر کړل دا ټول فعل دي ځکه چې د دې په آخر کې تای تانیث ساکنه راغلی ده، یعنی هغه تا چې هغه ساکنه وي او د مؤنث علامت وي. د فعل اووم نمبر مشهور علامت دا دی چې د کمې کلمې په آخر کې نون تاکید ثقیله راغلی وي، یعنی نون مشدد راغلی وي نو دغه کلمه دا به هم فعل وي. د هغې مثال دی لیضربن، نو دا یضربو دا فعل دی ځکه چې د دې په آخر کې د ثقیلې نون راغلی دی. او د فعل اتم نمبر مشهور علامت دا دی چې د کمې کلمې په آخر کې نون تاکید خفیفه راغلی وي نو هغه کلمه به هم فعل وي. د دې مثال دی لیضربن، نو لیضربن دا فعل دی ځکه چې د دې په آخر کې
نون تاکید خفیفه دی. نو دا مونږه د فعل مشهور 8 علامات ذکر کړل. علما کرامو ته دینه علاوه نور هم ذکر کړي دي خو مونږه په دې باندې اکتفا وکړه. خو دلته به زه د طلبه کرامو د فائدې دپاره دا خبره ذکر کم چې کم طالب علم ته د فعل ماضی گردان، د فعل مضارع گردان، د فعل امر او د فعل نهی گردانونه په ښې طریقې سره یاد وي، نو دغه طالب علم ته د فعل په پیژندلو کې هیڅ مسله به نه وي. ځکه کچرې د فعل ماضي صیغه راغلی وي، د مضارع راغلی وي، د امر راغلی وي او د نهی راغلی وي، نو هغه به فعل وي. او دغه علامات دا کوم چې مونږ ذکر کړل نو دا به یا به فعل ماضي داخليږي، یا به فعل مضارع منې داخليږي، یا به فعل امر داخليږي او یا به فعل نهی باندې داخليږي. نو که دا ګردانونه مونږ ته یاد وي نو مونږ ته به د فعل په پیژندلو کې هیڅ قسمه مسله نه وي. د حرف تعریف مونږ ذکر کړو او د حرف د هغې دپاره څه علامات نشته، خو کچرې یو لفظ داسې راغلی وي چې هغه نه د اسم علامات قبلی او نه د فعل علامات قبلی، یعنی نه پکې د اسم علامات وي او نه پکې د فعل علامات وي، نو مونږ به هغې ته حرف وایو.